خدي عالمان زما خاص کر دیو بندیان زما ویسا دیو بندی زما. السلام علیکم. الله مخشالك الحمد لله. قل بك يدي شو دي بيرام بك نو پتہ نہیں لگی عثمان راغی معمولات نہیں معلوم. جی ہاں جی ہاں جی علمی تعاقب سمانا دا تو عام سڑی که ملائے نوم دې سړي محمد کاشف او د کوم ځای جی محمد راشد ها او د کوم ځای د خیره ښه جی دا چې کار دی چې د ایاز باچا په دې کلیپ کې څه ویلو د هغې جواب یې کړی دی که نه ته څه وې نو چې جواب یې کړی دی په هغې باندې پیش هغه چې څه خبرې اترې کړي دي یو خو هغه سوالات دي که نه سوالاتو جوابات څوک په ویډیوګانو کې نه ورکوي د مناظرې حصه یې مخامخ چې سوال جواب وشي په هغې خلک جواب کوي که نه خو ګوره چې د کوم کلیپ کړی د هغې داسې جواب یې کړي چې هغه ته خپل حیثیت معلوم شوی دی چې په دې باب کې زه کومه وکړم. اوس ایاز باچا چې دی که نه ایاز باچا چې دی که نه اوس چې دی دې وخت ما ته لږ غوږ نه ږدې ټلیفون بیا مه کوه. ګوره ایاز باچا چې دی هغه کلیپ کړی دی ویډیو یې کړې ده د مفتي صاحب محترم د ویډیو نه بعد هغه جوابي شکل اختیار کړی دی. په کار دا وي طریقې کار دا وي اصول به دا وي چې یو سړی دی هغه مناظره چا سره کول غواړي مثال تا ته زما یو کلیپ درغی په هغې کې تا ته ما ستا عقیده بیان کړه نو په کار دا چې ته د خپلې عقیدې دفاع وکړې یا وایي زه مخامخ کښېنم یا په دغه ویډیو کې ووایي چې دې عقیدې مطلب دا دی. ایاز باچا دا کلیپ کړی دی ایاز باچا دغې جواب کړی دی نه خبره کوم که نه عبدالرحمن عبید چې پرېږده ایاز باچا چې کوم کلیپ کړی دی که نه ما ته غوږ شه که نه خو ته زما خبره لګوره ایاز باچا چې دی دا کلیپ کړی دی که نه جواب الحمدلله موږ هر څه پېژنو علمي تعاقب هم پېژنو او عقلي تعاقب هم پېژنو په دې هم پوهېږو چې بریلیانو عقاید او نظریات څه دي خو زه ته دا ویم چې مفتي صاحب محترم د غلام حضرت عقیده وویله که نه ته زما جواب اورېدو ته قابل یې جوړې ټلیفون دې کړی دی تو اورېدو صلاحیت لري که نه نو بیا ټلیفون بند کړه چې اورېدو صلاحیت ستا د وینا مطابق زه جواب در کوم که دې اورېدو ته قابل نه او جوړ نه نو بیا بهترینه خبره دار چې دا ټلیفون دې بند کړه که زما جواب اورېدو ته مثال ته جوړ او صلاحیت درکې وي او ستا حوصله وي چې ته جواب وورې نه ته راته دا ووایه چې ایاز باچا جواب کړی دی که سوال یې کړی ایاز باچا سوال کړی که جواب یې کړی نه ایاز باچا سوال کړی دی که جواب یې کړی دی ایاز باچا سوال کړی دی که جواب کړی خو زما خو لږ ووره جواب خو راته راکړه که نه نه نو تا چې وې زه شینه مې یم اوس خو دې وخت کې ته داسې خبرې کوې چې لکه مثال تا دروغ ویلې د مسلمان نه منافق یې مونږ چې څه وایو میدان کې الحمدلله ښایو ها دارې تا ته پتې مونږ چې څه وایو که نه څنګه دا خندا صفت د چا دی علمي تعاقب زه تا نه تپوس کوم چې مفتي صاحب محترم یو ویډیو کړې ده که نه لږ صبر زما جواب لږ راته راکړه مفتي صاحب محترم یو ویډیو کړې ده زه ته هم دې ځای ته راولم چې علمي تعاقب څه ته وایي خو ته لږ ما ته جواب راکړه مفتي صاحب محترم یو ویډیو کړې ده نه اسی تا نه تپوس کوم که نه لږ صبر ته چې اوس وې که نه چې زه ایاز باچا ویډیو کړی ده عبدالرحمن عابد صاحب جواب کړی ده هغې کې بیا ویل چې علمي تعاقب که نه
خو ته زما خبر لګوره دا ویډیو ایاز باچا د څه باره کې کړې ده ولې رستو خو نه ده که نه دروغ ولې وي اوله خبره د مفتي صاحب محترم ویډیو ده بیا د ایاز باچا ویډیو ده د هغې نه بعد د عبدالرحمن عابد صاحب ویډیو ده خو زه تا ته دا ویم چې عبدالرحمن عابد صاحب نه مخکې ایاز باچا مشرک ویډیو کړې ده که نه ایاز باچا مشرک دی ویډیو کړې ده که نه نه دروغ به نه وي مسلمان نه که نه ځکه به توس موبایل بند کړو یادې به ما مسلمان خو نه ځکه چې بریلیان سیفیان مشرکان دي دوی موبایل هم بند کړو بیا وایي چې ما بند کړی نه دي خو زه تا ته دا ویم چې ایاز باچا دې ویډیو کړې ده که نه ایاز باچا کې مسلمان وي که نه خبره لږه زما ووره ځکه توس په نرمه لهجه نه پوهېږي که نه ایاز باچا که مسلمان وي مفتي صاحب محترم ویلی دي چې غلام حضرت مشرک او کافر مړ دی ایاز باچا که مسلمان وي نو هغه به جواب کړی وي چې مفتي صاحب محترم دا خبره ستا غلطه او زه تا ته غلام حضرت مسلمان ثابتومه او پیر صاحب فرمان مسلمان ثابتومه کافر نه دی مړ شوي پیر صاحب فرمان دی عقیده د شرک وا او د غلام حضرت عقیدم د شرک وا مفتي صاحب محترم ویډیو وکړه او پاغې کې د ایاز باچا د پیر خبره وکړه د ایاز باچا د استاد خبره وکړه او ما ویډیو کړه پاغې کې مې د صاحب فرمانو د پیر صاحب فرمان مشرک کفري عقیده واضحه کړه اوس بهتره دا وا چې ایاز باچا دا چیلنج قبول کړی وي او ایاز باچا دا ویلی وي چې د غلام حضرت په باره کې یا د پیر صاحب فرمان په باره کې د مفتي صاحب محترم چې کومه ویډیو ده دا غلطه او زه د هغې جواب کوم او دا د هغې جواب دی او بهترین صورت دا و چې ایاز باچا مشرک ویلو چې زه د سره مناظره کوم او کینمه پیشي ګوره طریقې کار دا و که یو سړی وي چې زه په ټیکې ما زه په حق ما هغه کینی میدان کې خپل عقیده واضحه کړي که د چا پې څه خبره اعتراض وي د هغې جواب وکړي خو ایاز باچا خو هغه شی دی چې ټول عمر مقبره کې تېر کړي د بادر کلي هغه به څه جواب وکړي حقیقت یې تا ته ویم هغه حقیقت یې تا ته معلوم دی خاصې ته ځان سپېرې کړي حقیقت دیتا تم علمی تعاقب جواب ته وي پیشوي علمی تعاقب جواب ته وي چې تا باندې چا سوال وکړو ته د هغې مؤاخذه وکړې ته په هغه باندې د هغه په باره کې ته جواب ورکړې دا علمي تعاقب دی علمي ګیرنه ده علمي نیوکه ده پښتو کې پوهېږي اوس تا په دې باندې زه پوه کړم که نه اوس ما ته وګوره مفتي صاحب محترم د پیر صاحب فرمان او د غلام حضرت عقیده ذکر کړې وه نو دا راته وایي چې ایاز باچا علمي تعاقب کړی دی او که نه دی کړی دا راته ته ووایه پاسوا پښتو والا هغه بله جوشي مې کتو وایي پاسوا نو تم پاسوا د غلام حضرت د خپو خورې ته نه رسي پاسوا دا راته وایم که نه چې ته مسلمان یې که مشرک یې دا راته وایه ته مسلمان یې که مشرک یې زه پیر صاحب فرمان خو مې د له کافر بل ور ثابت کړی دی که نه ځکه عقیدې د شرک وه د نبی علیه الصلاة والسلام په باره کې د حاضر ناظر د عقیده وه او بل ستاسو مولیان وي چې موږ دیوبندیان او ستاسو پیر صاحب فرمان وي چې دیوبندیان کافران دي که نه خو زه تا ته دیم چې ته مسلمان یې که مشرک یې مسلمان یې که مشرک یې مسلمان یې که مشرک یې خپل ځان نه ته مسلمان ثابت که که بریلي یې ستا عقیدم د شرک ده که مسلمان یې میدان کې راځه کښېنه تاسو یو مولا ټیسټ کړه الحمدلله یو مولا د غلام حضرت نه واغله د پیر صاحب فرمان نه واله تا د عبدالخالق بریلي د کوټې پورې تاسو یو مولا چک الحمدلله یو ستاسو د مناظرې د میدان د ناسې قابل مولا نشته یو مولا دی عبدالخالق دی بریلي عبدالخالق دروغجن چې دی د قندهار اوسېږي په کوټه کې ځان ته کوټوال وي او دی سید نو ځان ته سید وي دغه ستاسو مولیان دي لکه څنګه چې د وابیانو مولا دی خپل نوم دی نیاز محمد او ځان ته وي شیخ امین دی د کونړ او ځان ته وي د پېښور دغه شان ستاسو د بریلیانو طریقې کارم دی اوس درته دا وایم چې ستاسو د پیر صاحب فرمان نواله تر دستا پورې تاسو کې کوم سړی داسې پاتې دی چې هغه د مناظرې په میدان کې کینو یو علمي جواب وکړي او خپل عقیده د اسلام ثابته کړي شته درکې نر درکې شته نر درکسته چې مناظرې میدان کې کېني جواب مې درکړه که نه ته پوهېږې نه خو ته عقل نه لرې که نه ځکه د جواب دپاره عقل پکار دی علم سره عقل پکار دی تا کې نه علم شته نه در کې عقل شته تا ته ما وایي چې علمي تعاقب څه ته وایي ته په دې نه پوهېږي علم نه پېژنې ښځه پېژنې که نه علم تعریف پېژنې د علم تعریف پېژنې
د علم تعریف پیژنې د علم تعریف پیژنې کوڅه ډبه الحمدلله زه د بریلیانو د اپریشن ډاکټر یم مفتی نه د بریلیانو ډاکټر یم ډاکټر د بریلیانو علاجونه زه کوم ته دغه ټیسټونه په هغه چا باندې وکړې چې څوک دې پیژنې نه خو زه تاسو یم چې د پیر شیخ الرحمن نه تر نن ورځې پورې تاسو کې ملا شته چې هغه د خپل عقیدې اثبات وکړي شته درکې علم نه پیژنې ښځه پیژنې که نه هسې مولوي صاحب زه تا نه یو تپوس کوم ته چې د ما نه تپوس کوې چې مثال علم څه ته وایي علمي تعقب څه ته وایي ته یو خوا وایې چې ته ملا یې ما ته وایې که نه او بل خوا ته ما ته چې تا د علم تعریف نه درځي په دې خپل کلام کې ستا څومره تضاد او تناقض دی په دې پوهېږي تا به هم ټلیفون کړي ریکارډ به دې لګولې ته ومې چې ما دیوبندي عالم سره بحث وکړو دغه ستاسو بحثونه دي زه تا ته یم چې ستاسو بریلیانو عقیده د شرک ته ته ثابتولی شي نه دی ویم ستاسو عقیده د بریلیانو د شرک ته زه تا ته وایم علم نه پیژنې د الله بنده کوم د خلق خو راته وایي چې نه پیژنم نه راځي ووایه شاباس ووایه ته ووایه مسلمان دروغ به نه وي مسلمان ووایه وایه د علم تعریف نه راځي وایي زه علم نه پیژنم وایي تی راته وکړه بیا درته کوم ووایه درځي که نه درځي علم نه پیژنې او دعوی مولوی صاحب ریکارډ دې جوړ کړو خو ریکارډ به پوره شیر کې اسی مولوی صاحب چې سهار وختي کې ته ټلیفون مو کې داسې خراب تراب شي ته په کوم سترګو دا ریکارډ چاته شوکې عزیزه تاسو هم تا بجین کې کم از کم یو منصوبه تیار کړې وکنه چې د مفتی صاحب محترم شاګردان سره موږ بحثونه وکړو دا ریکارډ به سبا بهر تر وباسو تا ته دا پته نشته مفتی صاحب محترم خو ډاکټران تیاری تا ته دا پته نشته چې مفتی صاحب محترم شاګردان چې په چا باندې فتوا ولګي د هغې د کتابونو عباراتو مطابق دا چې په میدان کې مور راوړی نشته چې بیا ورته خپل عقیدې اثبات وکړي اظهار ورته وکړي که نجت ته راته ثابته کړه د پیر شیخ الرحمن عقیده د حاضر ناظر اوس ته ووایه نبي علیه الصلاة وسلام په باره کې ستاسو عقیده حاضر ناظر ده که نه زه ته ووایه اگر چا ته پته لګي چې مال سره راځي که نه راځي اے مولوي صاحب که ته وې که نه وې هر چا ته پته لګي چې مال سره راځي او که نه راځي خو تا ته هم د پیر شیخ الرحمن عقیده وه د نبي علیه السلام د حاضر ناظر ستا د نبي علیه السلام باره کې عقیده حاضر ناظر ده که نه اجي مولوي صاحب ته چې دا زمانه په سوال کې که نه ته په دې باندې پوهېږې نه چې دا ته خپل ځان له یو پرتوګ جوړې خو نه جوړېږي زه چې الحمدلله زه څه جواب کوم که نه د الله په فضل باندې تحدیث بن نعمت پته ور درته یم مولوي صاحب که نه لږ زما خبر د غوږ ونیسه تحدیث مولوي صاحب تحدیث بن نعمت پته ور درته ویم که نه چې دا کوم سوالات دي وکړو د هر یو سوال لاله بلا جوابات راځي که نه خو صرف دا درته ویم مولوي صاحب تحدیث بن نعمت پته ور درته ویم که نه لکه ته اوس مثال تپوس کړو د عقیدې د تعریف داسې په یو میدان کې یو پنجپیري سوال کړو ما ته لږ وخت شه یو پنجپیري په یو میدان کې داسې سوال کړو وي د عقیدې تعریف وکړه چې په هغه میدان کې مې څلور سوال وکړ څلور جواب مې ورکړ څلور تعریفات مې وکړ که نه اخر هغه پنجپیري میدان نه وتښتېدو داسې سوال مه کوه چې کم از کم په هغې کې ته شرمنده شي خو زه تا ته دی مولوي صاحب د نبي علیه الصلاة وسلام په باره کې د پیر شیخ الرحمن عقیده وه د حاضر ناظر او د صوفیانو عقیده را د نبي علیه الصلاة وسلام د حاضر ناظر اوس دا راته وایي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم حاضر ناظر ته منې که نه راځه چې اوس پته ولګي ځه علمي تعقب نه پیژنې صحیح ده زه نه پیژنم تی پیژنې ته مسلمانې ګوره ستا عقیده د شرک ته که نه ستاسو د پیر شیخ الرحمن عقیده چې وانه د شرک و هغه و جادوګر او عقیده د شرک و اوس ته د خپل پیر د عقیدې د اظهار او د اثبات د پاره ووایه چې د پیر شیخ الرحمن عقیده د شرک نه وه د کفر نه وه د